السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د سایډ له تاسو له دا ویډیو ښکاري چې دا د بیزو یو بچی دی چې دنه سوځي د ځنکدن سختي صرف د دې ځناور وګورئ او بیا ویډیو مکمل وګورئ چې انسان دنیا کې دوه قسم انسانان دي، یو نیک عمل انسان، یو بد عمل انسان. نیک عمل انسان هغه انسان چې د الله پاک په حکم باندې خپل ژوندۍ تیر کړي. بد عمل هغه انسان چې د الله پاک د حکم خلاف زی زمون د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په سنت طریقو باندې جنت لري. نیک عمل کس نه بسا سنگوزي، بد عمل کس نه بسا سنگوزي. ویډیو مکمل وګورئ. د دې حواله سره خبرې کوو. دا خو یو ځناور د جیره د ځنکدن دی چې د روح څنګه د انسان د جسم نوزي. ډیر زیات تکلیف وي انسان ته، ډیر زیات تکلیف وي انسان له ټیم چې د جسم نه روح وزي. چې کله بد عمل انسان د روح وزي نو کله چې ملک الموت راځي نو هغه ځان سره سلور فرشتي راولي. هغه بد عمل انسان چې کوم وي چې څه ټیم راشي ډایرکټ په هغه بد عمل انسان باندې سلور فرشتي چې کوم وي ای پیرا باندې کې په واهلو ټکولو ته روح باسي. روح داسې وزي د انسان د جسم نه، مطلب چې تاسو یو د غونو بوټي وي په هغې باندې نری د برېښمنو د لوپټه ور واچوئ داسې او بیا یې داسې راکاږئ، هغه غونو کې هغه لوپټۍ نښلي او شلیږي. نو دغه رنګ د روح چې د انسان د بد عمله انسان د جسم نوزي نو دومره تکلیف ورکوي هغه انسان له، مطلب هغه انسان چې کوم دی ډېر زیات تکلیف کوي. څه ټایم چې دا فرشتې راشي دی پې ډایرکټ راتلو سره پې راباندې کړي او ډېر زیات مطلب داسې حالاتو کې راشي، داسې شکل کې راشي چې هغه انسان ویری، داسې انداز کې راشي چې هغه انسان ویری چې کوم بد عمله انسان وي. او چې څنګه راشي ملک الموت ولوي ایتها النفس الخبیثه كانت فی جسد الخبیثه، ای د خبیث جسم روحه، ای خبیثه روزه، لکه مطلب دومره په غوسه کې ته هغه روح وباسي. څه ټایم چې دنه روح وباسي بیا په تکالیف کې ته روح وباسي ډیر زیات تکلیف ولا ډیر زیات دردونه، ډیر زیات مطلب په زور زیاتای باندې په بدمعشۍ باندې روح ته وباسي. څه ټایم چې روح وباسي او کله اسمان ته ځان سره بوزي پړومبني اسمان ولا فرشتي وای چې څوک ته راوسته، فرشتي ولوي ما فلانه بن فلانه د فلانه مې راوسته د فلانی زوی دی. خو دا خو هغه خبيث انسان دی کنه، ادوی په اسمان کې ځای نشته، اده دلته ځای نشته، ور ولا نو کوله وای دی وای قطه واپس بوزي او دلته ځای نشته. قطه چې د الله کومه قیدخانه ده، کومه داسې قیدخانه چې کې تش غذابونه دي د بد عمله خلکو د روحونو دپاره، هغه قیدخانې نوم د سجین. دا داسې قیدخانه نه چې دی کې صرف او صرف سخت نه سخت غذابونه دي د بد عملو خلکو روح دپاره. بیا څه ټایم چې د نیک عمله انسان نه الله پاک روح وباسي، کم انسان چې د الله پاک حکمونه منلي وي، کم انسان چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په طور طریقو باندې ژوند تېر کړي، هغه نه چې روح ځي نو هماغه څلور فرشتې ملک الموت سره راشي، هماغه څلور فرشتې هغه له سر ته کښېني او دلاسه ورله ورکوي چې ته هېڅ غم مه کوه، مخکې سفر چې کوم دی دا رستا ډېر اسان سفر دی او الله پاک تا نه رضا دی. په جسم ولا زور کوي چې روح ته څه ټایم چې د هغه تکلیف ولا محسوس نشي، چې هغه له څومره تکلیف میلاویږي د هغې تکلیف لرې کولو دپاره هغه څلور فرشتې هغه له تسلي ورکوي، خوشبو ولا هغه کمره کې خوشبو راشي. خو دغه خو موږ نه وینو، موږ خلک خو نه وینو، دا خو چې چا مرګ یې غله صرف دا هر څه ښکاري، موږ له خو دا څیزونه نه ښکاري، موږ خو ړانده یو دغه ټایم کې. دا صرف چې چا مرګ راغلی وي هغه کس له دا هر څه ښکاري، خشته خوشبو کې راشي، دلاسې ولا ورکوي چې هېڅ هم نشته او هېڅ نه مه یېرېږه، دا ستا ټول سفر اسان دی او دې دنیا نه به زیات ته هلته خوشحالي. داسې خشته خشته خبرې ولا کوي او دې کې د هغه نه روح وځي. بیا چې کله لاړ شي فرشتې چې کله اسمان ته روح وخیږي، فرشتو چې فرشتو ړومبني دروازې له ورسي هماغه فرشتې ولوي چې فلانې بن فلانې مې راوستو. نو کمې فرشتې چې ګیر سره ولاړ وي ای ولا ویلکم وکړي، ډېر زبردست طریقې سره ولا خوشامدید وي او ډایرکټ یې بوځي ړومبي اسمان، دویم اسمان، ټول اسمانونه پرې کراس کړي او ډایرکټ د الله پاک چې کوم عرش دی د هغې د سوري لاندې همدغه روح چې کوم دی په سجده باندې پروزي او تر قیامته پورې همدغه ځای کې دی، مطلب ښه په خوشحالو باندې ښه په سکون باندې هلته ژوند تېروي. او چې د کم کس بد عمله وي، کم کس چې الله پاک ته رضا نه وي، نو هغه کس چې کوم دی سجین چې کوم دی داسې قیدخانه د الله پاک تر قیامته پورې به دغه روح له دغلته مختلف غذابونه میلاویږي. نو الله پاک دې مونږ هغه خلکو کې شامل کړي چې کوم د الله پاک پسندیده خلک دي او الله پاک دې مونږ د الله پاک په حکمونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کوئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کوئ، پیج هم لایک کوئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.